د ایمان صحیح تعریف چې وکې نو منکرین حدیث د ایمان نه بار کیږي. تعریف د ایمان ځان سره ولیکه. ایمان څه ته وایي؟ التصدیق بما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم، د زړه نه په دې خبره مطمئن کېدل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم شریعت راوړی دی، که په شکل د قرآن کې دی او که په شکل د احادیثو کې دی، نو دا بالکل حق او سچ دی، که زما عقل منی او که نه منی. د ایمان صحیح تعریف چې وکې نو منکرین حدیث د ایمان نه بار کیږي. وجه دا دی چې د هغې خو ایمان دعوه صرف په قرآن ده، او هغه بل علمنی چې وي زما ذهن ته مطمئن شي چې دا د قرآن سره برابر دی. دا وحی څنګه شوه چې ستا غونده نجس او بېوقوف انسان ته د تللو اختیار دی، ته به اخلې او ته به رد کې. دا وحی پسه شوه. قرآن کې ډېر آیاتونه خپلو کې معارض شته او که نشته. مونږ یو الو بل پرېږدو که دواړه منو. الله رب العالمین یو ځای کې فرمایي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، دا کافر به د قیامت پر خپل مولا ته مخامخ کړي شي، واپس کړي شي. مولا شته نو واپس به کړي شي کنه. بل ځای الله فرمایي وان الکافرین لا مولا لهم، د کافرانو اړو مولا او مددگار شته نه. یو ځای وایي چې دی به واپس کړي شي، یو ځای وایي د دې شته نه نو څه به واپس کړي شي. دواړو آیتونو کې ظاهري تعارض دی که نه دی؟ ته بس کې یو آیت به علي اوس به بل پرې دی. ته دواړه آیتونه اخلي داسې معنی کې چې په دواړو عمل وشي. دک مثال گل میں قربان میں زوان میں مولوی صاحب میں مفتی صاحب میں مشر میں کشر میں محقق صاحب دک سے احادیث به بالکل چې په صحیح سند راغې، دا به نه وی چې دا د دغه حدیث خلاف دی او دا خو چې د دغه آیت خلاف دی. نه چې نه په صحیح سند راغې فوراً امنا واخلا قبول کا، که ظاهر کې د قرآن معارضو داسې معنی وکا چې هغه تعارض ختم شي. او کوي الله رب العالمین ته نتیجه وسپاره، خو داسې بېعزتي مه کوه دا کومه بېعزتي چې دې شروع کړی ده. نو عرض مې دا کو چې ایمان دې ته وایي پیغمبر علیه السلام چې څه راوړلي دي په هغې باندې ایمان راوړل. ځکه پیغمبر علیه السلام دا قرآن مونږ ته د الله په ژبه باندې راغلی دی، که د جبریل په ژبه که د رسول الله علیه السلام په ژبه. کمې ژبې نه چې دا قرآن راوتی دی اکې ژبې نه احادیث راوتی دي، نو کمې ژبې نه چې دا لاریب کتاب راوتی دی دقسې د هغې ژبې نه الله لاریب او پاک او صحیح احادیث راوتی دي. په دې خبره باندې پوهېږي؟ نو ایمان به په هر هغه سره وړي کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوړلي دي، او پیغمبر علیه السلام قرآن او حدیث دواړه راوړي دي قربان میں، نو ته به هم قرآن او حدیثو دواړه باندې. یو خبره شوه کالتوحید والنبوة والبعث والجزاء. تعریف د ایمان یاد شو. التصدیق بما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم من التوحید والنبوة والبعث والجزاء وغیره.